आज पाकिस्तान नेशनल सिलेक्शन सर क्या सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कदरमंदो कतुनको नसरुल्लाह खटक ستاسو ورور ستاسو په درون خدمت کې ستاسو د خپل چینل تنگی نیوز څخه برای راست حاضر شوم قدرمندو کتونکو په تحصیلي تنگی کې ضلع 400 کې هو بتاسو هر قسمه لوبې لیدلې وي کرکټ پتاسو کتلې وي فوتبال پتاسو کتلې وي کبډي پتاسو کتلې وي او د سره سره چې دینو نور داسې ګڼ شمیر لوبې پتاسو کتلې وي خنن زبتاسو ته یو داسې لوبه هایمه چې هغه ډیره یو منفرد لوبه ده هغه یو ځانګړی مقام لري د لوب په میدان کې کو تاسو ته ویم مارشل آرټس دغه لوبې ته په انګلیش کې وي او کراټي چې دی نو هغې ته چې دی نو په جاپاني ژبه کې چې دی نو په جاپان ژبه کې هغې ته کراټي وي دلته چې دی نو باقاعده دغه لوبه دلته کېږي د هغې باقاعده دلته کوچنګ کیږي دلته کې کلاسونه اخیستل کیږي دغه حواله سره یو اکیډمي شروع شوې ده دننه بزو او دغه لوبه به تاسو ته ښایو ګل ما دننه راوستې دغه کې دغه ګلالي ماشومان لګیا دي باقاعده د هغوی کلاس اخیستل کیږي دې کې چې دی نو کوچ چې دی نو لګیا دی هغې د کلاس چې دی شروع دی ورسره کوم منیجنګ ډایرکټر چې دی هغه هم دلته کې موجود دی دغه ټول په دې اړه به ټول معلومات درکوو موږ به ورځو د کوم کوچ چې دی کوم منیجنګ ډایرکټر چې دی هغوی سره به خبرې اترې کوو د مارشل آرټس او د کراټې حوالې سره ما سره جی خپله پیژنګلو کې نوم هم څه دی کوم دی سره تعلق لرئ بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم خیر انعام خیر دی زه جیر 400 زوړ بازار اوسېدونکی یم دا راته ووایي جی تاسو باقاعده دلته چې د کومه اکیډمي شروع شوې ده د کراټې حوالې سره او د مارشل آرټس حوالې ته په دې کې هم پوهېږئ جی څوک مارشل آرټس وایي څوک کراټې وایي جوټو کراټې ورته ویل کېږي دې کې فرق څه دی دا راته ووایه چې دا څه مارشل آرټس څه شی دی او کراټې څه شی دی جی دا کراټې چې کوم دی نو کم خلک چې دی مثال په طور وابسته نه دي دې سره لکه تعلق نشته نو زموږ زیاتره مشران چې کوم دی لکه کراټې لفظ ډېر پیژني مارشل آرټس ډېر کم خلک پیژني مارشل آرټس چې کوم دی دا ورته اکثریت چې کوم دی نو انګریزي زبان کې انګلیش کې نور کراټې چې کوم دی دا جاپان لفظ دی او دا واحد چې کوم دی صرف په ټول ملک جاپان ایښی دی بیا په کراټو کې مختلف شاهونه دي دغسې چې کوم دی نو اوس تاسو یاد کړئ چې جوړو چې کوم ځان له په کراټو کې چې کوم دی یو مختلف یو شاخ دی چې پای کې د لاس او خپې استعمال نشته کیک پنچ پای کې صرف تروګان لري درزونه لري پکې داسې نور مختلف ګیمونه لري پکې چې هغې ته څوک پل کانټیک وایي چاته کیوکیشن وایي زموږ کیوکیشن بیسک دی دا د جاپان گیم دی او ټوله دنیا کې په فایټ باندې یاد دی داسې شوتوکان مختلف ګیمونه لري داسې د چاینا چې کوم دی هغې ته کونګ فو وایي نو خلک هغه چاینا والم ته چې کوم دی وي دا کراټې نو چاینا چې کوم دی ځان له خپل یو نوم دی هغې ته کونګ فو وایي بیا په کونګ فو کې دغه شان مختلف شاهونه دي دا هم راته ووایه چې تاسو د دې دا کم کوچنګ هم کړی دی په دې کې څومره تجربه لرئ او دې کې څو کالو تاسو تجربه لرئ او دا گیم تاسو کم ځای کې کړی دی جی زه الحمدلله زما په 400 کې سټارټ اغوښتی و په 2001 کې زما استاد چې کوم دی 400 سټیشن اوسېدونکی دی او زما استاد په الټاسټل کې ورته پروت و هغه ځای نه گیم کړی ما په خپله دې سره چې کوم دی نو د تحصیل نمبر 1 های سکول کې گیم کړی بیا هم بل ځای کې کړی مختلف ځایونو کې د هغې تقریبا 21 سال شو 400 کې گیم شروع کړی زما ټوټل د استاذۍ او د شاګردۍ 18 سال شو او الحمدلله بس زموږ چې څه خپل مخکې اکټیویټیز یا څه پروګرامات دي هغه جاري په جاري ساتو او نورو خلکو ته هم دا دغه ورکوو چې یاره آیا مثال دغه شانته راشئ او د خپل بچي د خپل ماشومان چې کوم دی د مضر شیزونو نه بچ کې او دا کراټې چې کوم دی دا یو فن دی دا یو آرټ دی دا یو سپورټس هم دی د سپورټس نه علاوه چې کوم دی دا یو آرټ دی بل فزیکلی منټلی ورسره انسان چې کوم دی د حالتو غلطو نه منشیاتو نه سګرټو نسوار چرس سپین وغیره در هر یو شي نه چې کوم دی بچي بل انسان باندې برداشت راولي زه خو زیاتر شاګردانو تر دې یو غټ مثال دا ورکوم کله چې غنم یا جوار یا ګانې دا په ځمکه کې ته خښ کې ډېره پسه خاوره وړي دې نه فصل جوړ شي د دې نه فصل زرغون شي ګوړو کې غنم جوارو کې بل دغه شان به تاسو هم ځان لوغړوئ دغه شان موږ هم ځان لوغړو توغړو لرئ
او دا وردی به خرابوي، خپل ځان به خیرنوي، خولۍ به بیوي، هر څه به کوئ. د دې نه پس به چې کوم دی تاسو ته انټرنیشنل د لیول دا ورلډ ټورنمنټ داسې د کې پي سطح باندې، داسې ډسټرکټ سطح باندې تاسو ته د دې موقع راځي. بل آرمي چې کوم دی موږ نه کسان مختلف دغه غواړي، هغې له موږ الحمدلله کسان ورکړي دي. دې کې اوس هم موږ سره پلیران ولاړ دي، هغې کې تقریبا 2-3 کسان دي. موږ 4-5 کسان چې کوم دی د 2-3 میاشتې مخکې هم ورکړي دي، داسې بلوچ سنټر لا اپ لا. او دې کې چې کوم دی نو اوس یو 2-3 ورځې مخکې چې کوم دی نو ټورنمنټ وشو، آل کې پي کې چیمپیون ټرافي و، دا کال کې یو ټرافي کې دغه ټورنمنټ کېږي. ټورنمنټ ډېرې وي خو دا پکې غټ ټورنمنټ چې دا د هر یو کلب نه چې کوم دی نو موږ 2 کلاړان، یو فسټ راغی او یو سیکنډ راغی. تاسو ته دغه در کوم چې راشئ کراټې وکړئ، رانږدې شئ چې واقعي دا څه شی دی، په حقیقت کې د دې څه معنی ده او د دې څه حساب کتاب دی. آیا تاسو د دې ماشومانو نه د دې زنانو نه هم کمزور یې؟ تاسو ته دا دغه در کوم راشه تاسو موږ سره دلته داخله وکړئ، دغه وکړئ چې څه حساب کتاب دی. ټیک ده. دا هم راته ووایه چې اخري پوښتنه به درنه کوم چونکې پروګرام هم چې دی نو زیات شو. دا هم راته ووایه چې آیا د لوبې سره د سپورټس مین سپیرټ سره کراټې موږ دا ګڼلی شو چې خلک ځان د محفوظ کولو دپاره یو ذریعه هم ګرځېدي شي؟ بالکل جی، ستاسو خبره بالکل ټیک ده. دا ځان نه چې کوم دی یو خپل آرټ هم دی، ما تاسو ته یو خپل فن هم دی، دې کې خپل سیلف ډیفینس هم دی. انسان چې کوم دی د خپل حالاتو سره چې کوم دی نو خدای را سات نه راولي، هر قسمه حالات انسان باندې راځي، که غټ دی، که مورکوټ دی، که زنانه وي، که نارینه وي، هر قسمه د خپل ځان د بچاوي لپاره چې کوم موږ دې ته خپل سیلف ډیفینس ولري. او واقعي دغه دی کې چې کوم دی په دې فن کې، په دې آرټ کې چې کوم دی هغه شته. دا گیم دی بلکې دا آرټ هم دی، دا لوبه هم ده، او دا سیلف ډیفینس لپاره هم یو بهترین لوبه ده. او دې سره سره د روزګار یو ښه موقع هم ده. د هغوی په خبرو کې تاسو واورېدل چې د پولیس نه، د آرمي نه دلته کې ښه کارکردګۍ کوونکي کم کلاړیان چې دي هغوی ته یو نادر موقع وي، یو سنهري موقع وي چې هغوی پولیس کې او آرمي کې چې دی نو هغوی سلیکټ شي او هغوی په نوکرۍ باندې شي. او د دې زنده مثال دا دی چې د دغه کلب نه چې دی د 400 د کلب نه 2 هلکان چې دي نو هغه خیبر پښتونخوا کې چې کم کراټې چمپینشپ شوی دی یا مارشل آرټس کم چمپینشپ شو، کم ټورنمنټ شو، نو هغې کې دوی چې دی نو په ټاپ باندې راغلي. موږ سره دغه ملګري موجود دي چې تحصیلي تنګي کې په اول ځل مارشل آرټس او کراټې دلته متعارف کولو دپاره تنګي کې دا کم کوچنګ سنټر چې دی، دا کم اکیډمي چې ده هغه پرانیستې ده. نو موږ سره چې دی د وخت کې منیجر رفیع چې دی نو هغه موجود دی. هغه له ورځو منیجر صاحب دا راته ووایه که موږ وګورو په تنګي کې د کرکټ، فوټبال او ډېر ګیمونه داسې که هغه موږ وګورو هغې ته ښه پذیرایي میلاویږي، هغې ته کوریج هم میلاویږي، هغې کې کلاریان هم ډېر زیات دي. مارشل آرټس چې تنګي کې یو نوې لوبه ده، تاسو نوې متعارف کوله، کوم ځای نه تاسو چې دي دا لوبه راوړله، دا ذهن هم څنګه راغی چې دلته به تنګي کې د مارشل آرټس او د کراټې یو سنټر وباسم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما سوچ داسې راغی چې زما د ډیر بچپن نه د دې سیز سره چې کوم دی د کراټو سره ډیر زیات شوق و، خو به هر حال حالاتو زه داسې کړی وم چې زه د دې لارې نه رکوټ کړی وم. بیا داسې حالات راغلل چې زما دې ته بیا جستجو او جذبه پیدا شوله. زه به د دې دپاره تلمه پېښور ته، صدر ته، قیوم سټیډیم ته. ماسپښین چې به لاړم 5 بجې به کلاس و، چې زه به د شپې را رسېدم په موټرسایکل باندې به تلم او راتلمه. د شپې به ناوخته وه، دلته زما کور هم یوازې و، زما بچي به هم یوازې و، دې خوا زما روزګار و، تنګي دوکان مې و، هغه هم رانه شړېده. نو د دې د وجې نه ما سوچ وکړلو چې یاره دا خو د دې خپل تنګي دپاره، او یو انسان وي هغه مسلمان دی چې خپل ځان دپاره کوم څیز خوښوي چې هغه د بل بچي دپاره هم خوښ کړي. دا څیز ما د خپل ځان دپاره، د خپل بچو دپاره خوښ کړی دی. دا ماشومه جینۍ چې تاسو اینې دا زما لور ده، دا ما په دې کې دلته داخله کړې ده. نو ما د دې دپاره چې زه د خپل بچو او د خپل ځان دپاره زه دومره خواهش لرم، نو ما د دې ټول تنګي دپاره سوچ وکړ. ما منډه ترنه وکړله، بیا د استاد سره میلاو شولم، ډېر په سختو، ډېر په تکلیفونو باندې ما ډېرې منډې ترنه وکړلې، ډېر شفارس. هغې په باوجود باندې خدای پاک چې کوم دی زما هغه منډې ترنې، زما هغه ستړې ستومانه هغه خدای پاک په ځای باندې راوست. زما چې د خپلو بچو دپاره کوم شوق دی هغه زه د خپل ټول تنګي دپاره ساتم. نو زما خپل د ټول تنګي دپاره ما دا ځای چې کوم دی منتخب کړلو او دلته کې ما مارشل آرټ راوړو. هغه ما ډېرې منډې ترنه والي، ډېر ستړې ستومانه، هغه ما د هغې حوصله به ما له الله تعالی راکوي. بل دا
چې ما چې کله سوچ وکړلو دا ټول تنګي د الکان واړه ماشومانان چې کوم دي دوی به غټې موبایلې پیدا کړې وې چاته په پولو باندې به ناست وو چاته لارې په جای باندې به ناست وو چاته کوڅه کې به ولاړو پردی زنانه به تېرېدې را تېرېدې ما چې دا سوچ وکړو ما یې راشه د دوی خو بیخي د تعلیم نه او د هر یو څیز نه د دوی ته ذهن کې دا راغلو چې نوکری کم دي او پاکستان کې نوکری کم دي او دا دي او بس موبایل او د دغې نه علاوه زمونږ کم بچي چې به دغه ته ووتل د بازار ته او په دې ښکلې فراډوګانو کې په داسې فراډوګانو په داسې ګاډو کې زه وایم چې مشرف په پکې هم نی ګرځېدلی او چې راکوشي ته نو داسې یو کس وي یو وړوکی ماشوم وي چې په هغه باندې چیلې هم د ساتلو نه وي نو زمونږ دا بچي چې هغې ته ګوري نو هغوی هم د دې نه چې کوم دی عبرت اخلي چې یاره راشه چې مونږ هم دا غلط کار وکړو سبا به مونږ هم داسې فراډو کې ګرځو داسې خشته ګاډو کې داسې عیش عشرت او زمونږ کلکه عقیده دا ده چې الله تعالی مونږ دپاره کومه روزي او کوم هر څه الله تعالی په لوح قلم کې لیکلي او منتخب کړی دي مونږ ته که هغه مونږ د حلالې طلب وکړو مونږ له به الله تعالی هغه په حلاله راکوي او که مونږ د هغې د حرامې طلب وکړو هغه به مونږ له الله تعالی په حرامه نو مسلمان هغه مسلمان دی چې خپله لار څنګه پیژني په کار دا دی چې ټولو مسلمانانو ته هغه لار دغه اډمیشن چې کوم دی جي هغه مونږ ډېر مختصر او فیس هم ډېر مختصر مونږ دم د دې دپاره مختصر دغه کړی لکه غټو ښارونو کې نورو ځایونو کې فیسونه هم زیات وي او اډمیشن هم زیاتې وي ځکه چې ښارونو کې زیاتر مالدار خلک اوسیږي زمونږ دا تنګي دا خلک دا غریبانان دي نو دوی دپاره ما صرف داسې دغه کړی دی زه وایم چې صرف دا گیم جاري وي دې کې زمونږ د هېڅ لالچ هم نشته دی که نه او دا چې کوم دی مونږ اډمیشن 1000 روپۍ دی او ماهانه فیس چې کوم دی هغه 500 روپۍ فیس دی او که دا مونږ وګورو نور ښارونو کې وګورو چارسده کې وګورو پیښور کې وګورو نو د هغه د اډمیشن یو فیسونه څومره د هغې تقریبا چې د هغې اډمیشن هم زیاتې وي او فیسونه هم تقریبا دغه 2500 روپۍ دا اډمیشن وي او 1100-1200 دغه شان دا فیس وي بالکل جی آخري پوښتنه به دا کومه که فرض کا د تنګي کې زمونږ خویندې وي زمونږ بچی وي نو هغوی فرض کا کراټې یا مارشل آرټ سره شوق وي دلته راتلل غواړي نو د زنانو دپاره بیا تاسو آیا د پردې پروګرام به وي هغوی دپاره بیا څه لایحه عمل جوړوئ د هغوی دپاره به مونږ داسې د پردې اهتمام کوو چې څنګه مونږ د نارینهو ته ماشوم ته څنګه نارینه استاز ودرولی دی دغه شان به مونږ د هغوی دپاره بیل ځای هم دغه کوو منتخب کوو او دغه شان چې کوم دی نو استاز به وله هم مونږ زنانه ګورو ټیک شو ډیره مننه مهرباني جی قدرمندو کتونکو تاسو د منیجر صاحب رفیع صاحب دغه خبرې تاسو اورېدې او هغوی دا وویل چې دا کوم اډمیشن دی یا دغه کوم لکه پر منت چې کوم د دې ځای دا فیس دی نو هغه ډېر زیات چې دی افورډیبل دی 1500 روپۍ فیس دی یقینا چې د دوی به ضروریات هم ډېر وي دوی به خرچې هم ډېر وي خو دلته چې دی نو بالکل چې دی نو افورډیبل دی او اډمیشن چې دی نو هغه 1000 روپۍ دی بل دلته که مونږ تاسو ته وویل چې دلته کوم د زنانه زمونږ خویندې زمونږ بچنګې دي هغوی دلته کې مارشل آرټس د خپل سیلف ډیفینس لپاره یا خپل جسمانی چې کومه دغه لوبه ده خپل جسمانی مضبوطیا دپاره هغوی دلته مارشل آرټس کې کراټې کول غواړي نو هغوی دپاره هم دوی دلته یو پلان یو منصوبه لري خو دغې حوالې سره به دوی دلته څنګه منیجر صاحب وویل رفیع صاحب وویل چې د هغې دپاره باقاعده لیډي چې د کوچ مونږ راولو پر دې تنظیم به وي کیدای شي ډېرې خویندې زمونږ وي ډېرې بچنګې وي چې هغوی مارشل آرټس او کراټې چې دی نو شروع کول دلته غواړي نو د هغې دپاره دغه یو منصوبه یو پلان لري مینوالو څنګه چې دلته منیجر صاحب ویلي وو څنګه چې دلته کوچ صاحب ویلو چې زمونږ د اکیډمۍ نه 2 هلکان داسې وو 2 پلیران داسې وو چې هغوی د خیبر پښتونخوا په سطحه دلته د ډومبي پوزیشن بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې دی رافد علي د 400 نه تعلق ساتم او دا شین کیوکیشن کای کراټې دی صحیح ده جی دې کې ما پست پوزیشن اغشته او 300 کسانو 300 کې سلور فایټر زما راغلی او ډېر سخت فایټرانو ټول د لکه یو اکیډمۍ نه یو کس راغلی دغه شان چې کم یو مضبوط کس و هغه شان یو مضبوط کس ترې اوچت کړی نو یې کې سرجي زه تیار کړم ما ته یې ټورنامنټ په لوبې ما ورته ویې زه تیار یم بس صحیح ده 3 میاشتې مخکې ما ته وویل دغه شان ټورنامنټ دی بس ما ورته ویې تیار مې که انشاءالله ګټم به سرجي مور پلار دعاګانې وې او سرجي را سره داسې خواري وکړه محنت وکړو 3 میاشتې چې ما پکې شکر دی فسټ پوزیشن واغشته
دغه د خیبر پښتونخوا په سطح یو ټورنمنټ یوه لوبه وه هغه ټورنمنټ کې تاسو اول پوزیشن واخیسته دغه راته ووایه چې څومره کلاړیانو څومره کلبونو په دغه کې حصه اخیستې وه څومره کلاړیانو له تاسو ماتې ورکړو او چیمپیون راغلی دا تقریبا لس کلبونه کسان راغلي وو د سوات نم کسان راغلي وو د مندني نم راغلي وو داسې پېښور نم داسې علاقو نه راغلي وو لرې لرې مردان نه راغلي وو دغه شان زما فایټ لومبنی کس د مندني کس سره و هغه نه مې شکر دی وګټله بل هم داسې د پېښور کس و هغه نه مې وګټله بل فاینل مې داسې کس سره راغی چې ډېر سخت و او ښه برابر پریکټس یې کړی نو چې زه ور ووتم ما خار نه منه بس فایټ سټارټ و یو راوند هم سټارټ شو لومبنی راوند چې سټارټ شو نو یې کې زما 2 جنډې اوچتې شو 2 جنډې ډرا شوې نو دا سرجي ډرا ورکوي نو لومبنی راوند په دغې ډرا شو نو چې دویم راوند سټارټ شو نو دویم راوند کې ما ښه برابر زور ولګاو ما وی انشاءالله ټورنمنټ په ګټم او فاینل نو دې کې سړی کې ښه جذبه راځي نو د هغې د وجې ما زور ولګاو نو یې کې مې هغه خار که ګرانه هیڅ څه نه ده خو دا خلک هسې په دې یېرېږي چې زموږ به هډوکي مات شي داسې چل به وشي داسې چل دا پکې سم نشته ښه مزېدار فایټ دی په پوینټ خبره کېږي نور داسې څه نقصان پکې موږ ته نه رسېدلی نو بل چاته به سم نقصان ورسي ټیک ده جی ډېره مننه عزتمن شي قدرمندو کتونکو دغه مارشل آرټس کراټې څنګه چې دغه پوره پروګرام ایس ایچ او صاحب هم دلته کې راغلی دی ایس ایچ او صاحب سره به هم خبرې کوو چونکې نن دغه د دې پرانیسته وه نو دلته کې کریډټ دغه منیجر صاحب ته دی چې نن د تنګي ایس ایچ او کوم چې یو دبنګ ایس ایچ او دی کوم چې یو نیډر ایس ایچ او دی او هغه همیشه چې کوم دی نو دغه سماجي دشمن عناصر کوم چې زمونږ د بچو د مستقبل دشمنان چې دي نو د هغوی خلاف هغه مرد مجاهد چې کوم دی نو ګڼلی شوی دی هغه ایس ایچ او صاحب چې دی نو نن دوی میلمه کړی او دلته کې دغه ایس ایچ او تنګي مسعود خان سره به هم خبرې اترې کړو مونږ سره اوسئ د تنګي ایس ایچ او چې دی مسعود خان هغه د دې کوم پرانیسته چې کېده د هغې مشر و هغه مهمان خصوصي و هغوی سره خبرې اترې کړو په دې اړه باندې چې هغوی څه وي دې لوبې سره او دغه قسمه جسماني یا مثبت اکټیویټیز چې دي هغې ته په کوم نظر باندې ګوري اکټیویټیز کې یا دا کم دغه چې دوی شروع کړی دی نو دا ماشومان دي د ماشومانو ذهن چې کومې د شنې لښتې مثال غونډه کوي که جرم پیشه زدار به ځان ته تاوي نو ځان ته او که غلط اکټیویټیز ته تاوي نو غلط وته دا دې چې کوم دغه باندې چولې دی یا مطلب کراټه وته خي یا وته نور خي دا ذهني او جسمانی دا فټنس هم دی بل یو چې د کم ضایع ټیم داسې دی چې هغه د فارغ دی نو دی غلطې ته موړي دي شپای کې نه دا ښه بهترین ده چې دا کیل کوي دغه یو د جسمانی فټنس دی یو د چې کم دی نو د غلطو لارو چارو نه په دې باندې هغه منع شوی دی نو زه خو د دې د کار د سټایلو نه چې د بالکل د داد ورکولو دی زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې زما داسې جوانان هغوی مونږ هم راوغوښتو لکه مطلب د هغوی دغه دا غواړي چې یار مونږ دا سړی راشي او دا لنکې جرم نه دی نو دا جرم پیشه خلک هم نه دی نو پولیس په دې وجه خوښ دی نو زه ځان مهمان خصوصي کوم کې لګوي دوی زه کار یم او زه بیا هم د دې شکرګزار یم او زه د دوی په دې کار باندې ډېر زیات خوشحاله یم چې د دې په ځای که دوی جرایم کول نو زه په دې نه خفه یم او ما د دوی خلاف ما سخت کارونه کول او د دې په اړه د دوی د حوصله ورکوم او د دې سره زه هر طرف ته مرسته کوم د ایس ایچ او تنګي مسعود خان خبرې اترې تاسو اورېدې په اخره کې زه هغه کم د جوټو کراټې یا مارشل آرټ سره چې کم وابسته کسان وي یا هغه کلاړیان وي هغه لوبغاړي وي چې څوک په دغه لوبه کې په دې اکیډمۍ کې برخه اخیستونکي وي خواهش لري نو هغوی ته به زه تاسو ته زما شاته چې کوم دغه بینر لګېدلی دی په دغې باندې چې دی نو دا کم کانټیکټ نمبرز چې دي زما کیمرامین به تاسو ته وښیي چې کوم دی نو مضبوطولو دپاره د سیلف ډیفینس ته چې دی نو د خپل سیلف ډیفینس دپاره او دې سره سره زه تاسو ته ووایم چې تنګي خلکو کو یو طرف ته مونږ وګورو دلته یو تفقه لګیا ده هغوی چې دی نو زمونږ د بچو مستقبل چې کوم دی د تباه کولو دپاره دي هغوی لګیا دي هغوی منشیات چې دی نو هغه خرڅوي هغوی دلته چې دی زمونږ د بچو مستقبل تباه کوي هغوی دلته کې دهشتګردي چې دی نو پیلاوي بل طرف ته چې کوم دی نو دغسې شاظلمي راوتي دي او د تنګي د بچو زما او ستا د بچو مستقبل روحانه کولو دپاره مضبوط کولو دپاره هغوی دلته کې یو مارشل آرټس یو اکیډمي یو کراټې سنټر کولو کړی دی نو مونږ له چې دی نو مونږ او تاسو له دغه فیصله کول پکار دي چې مونږ خپل بچي هغه خلکو ته د هغه خلکو رول ماډل جوړ کړو کوم خلک چې زما او ستا بچي د منشیاتو د نشو په حیث کې چې کوم دی نو هغه
تباه کوي خو نه مونږ چې دی نو د رفي منیجر شانتې یا زموږ چې کوم کوچ صاحب د هغوی چې کومه د اکیډمي ګلو کړې ده په هغه شکل کې مونږ چې دی نو د دوی مټې او لاسونه جوړ شو. نو قدرمنو لیدونکو یقینا چې دغه پروګرام تاسو وکتو یو یونیک پروګرام او یو منفرد پروګرام نو کیدای شي تاسو ته ډېر زیات خوندونه مزه اخیستي وي. اوس ماله او زما کیمرمین شهزاد خان